سورة البقرة آيات نمبر 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. روح الله تعالی په دې آیات کې مسلمانانو ته د مال لګولو د هغې زبونه ذکر کوي او اصل کې د دې شان نزول لاو چې یو صحابي هغه نوم دی عمرو ابن جموح. د یو ځل د نبي علیه السلام نه سوال وکړو چې د الله رسول زموږ سره مال دی نو موږ یې په کوم ځای کې ولګوو، په چا باندې ولګوو؟ نو الله تعالی دا آیاتونه را نازل کړل. دویم دا دی چې بعضې صحابه کرامو د نبي علیه السلام نه سوال وکړو چې موږ څومره مال د الله په لار کې ولګوو. نو الله تعالی دلته کې آیت را نازل کړو چې ګوره چې ستاسو څومره وس کېږي نو هغه ولګوئ، مقدار معلوم نه دی. خو الله تعالی وایي تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې په چا باندې ولګوو. نو الله تعالی فرمایي: ما انفقتم من خیر فللوالدین، په مور پلار باندې ولګوئ، والاقربین په رشته دارانو باندې، والیتاما په یتیمانانو باندې، والمساکین په مسکینانو باندې، وابن السبیل او په مسافرو باندې. خو دلته کې د مال لګولو نه مطلب زکات نه دی، لکه داغي وجه دا ده چې دلته الله تعالی فرمایي فللوالدین، مور پلار باندې ولګوئ. نو زکات چې دی نو یو انسان خپل مور پلار نشي ورکولی، دغه شانته کې یو مور او پلار خپل بچی له وسیله زکات نشي ورکولی، ښځه خپل خاوند له زکات نشي ورکولی، او دغه شانته کې خاوند ښځې له نشي ورکولی. نو د دې نه مطلب هغه صدقه مطلب ده یا هغه مال چې هغه د انسان په ذمه باندې لازم دی. لکه ور دې مطلب دا دی، دو مطلب دی. یو مطلب دا دی چې کله انسان سره د ضرورت نه سیوا مال دی او دغه په دې خاندان کې دې څوک غریب دی، رشتہ دار دی او دغه وس کیږي، نو چې څومره وته انسان نږدې دی نو په انسان باندې لازم دی چې په خپل رشتہ دار باندې لکه په پلار باندې، مور باندې، په بچو باندې، رشتہ دارانو باندې، یتیمانو باندې مال ولګي. خو که پرس که داسې چې هغوی په خپله باندې روزګار کولی شي، بل څوک یې د ګټې شته، نو بیا په انسان باندې لازمي نه ده چې هغه مطلب په خپل رشتہ دارانو باندې مال ولګي. د زکات هغه خبره جدا ده، خو دې نه مطلب هغه نفلي خبرې دي، نفلي صدقات دې مطلب دي. نو ځکه الله تعالی فرمایل چې فللوالدین د مور پلار دپاره، والاقربین او د رشتہ دارانو دپاره. علماو چې د هغې وجه دا ده چې دلته کې الله تعالی اول مور پلار ذکر کړه، وایي د هغې وجه دا ده چې دا الله تعالی زموږ خالق حقیقي دی، الله تعالی مونږ پیدا کړي او دا مور پلار زموږ دپاره خالق مجازي دي چې که دوی نه وي نو موږ به د دنیا کې نه وي. نو ځکه الله تعالی فرمایل فللوالدین د مور پلار دپاره. دې وجې نه یو حدیث شریف کې راغلی دی، بیا الله تعالی فرمایي والاقربین او رشتہ داران. نو دا رشتہ داران الله تعالی ځکه ذکر کړه چې که فرض که ستا رشتہ داران دي او ته پې خرچه نه کې، نو بیا به هغوی لیکي او د بل چا نه به بیا غواړي، نو ته به پې شرمېږې. نو د هغې نه ښه دا ده چې په خپل رشتہ دار باندې انسان مال ولګوي. دویم وجه دا ده چې رشتہ داران چې نو د هغوی د حالاتو نه انسان ښه خبرېږي،
انسان د خپل خاندان د خلکو نه خبر دی چې دی په کوم پوزیشن کې دی. نو ځکه الله تعالی د مور پلار نه بعد فرمایل چې ول اقربین او رشتہ دارانو باندې مال لګوي، والیتاما او په یتیمانانو باندې. په شریعت کې یتیم هغه چاته ویل کېږي چې دا هغه پلار مړی او د نابالغ نه ته یتیم ویل کېږي. نو که زکات نو هغه یتیم له ورکول شي، او هغه یتیم چې دا هغه سره دومره مال نه وي چې هغه نصاب ته رسي. مطلب داسې یو یتیم دی چې دا هغه په خپله باندې د پلار نه ورته جایداد پاتې شوی دی، نقدیات ورسره دي او هغه مثلا یو 4 لک روپو ته رسېږي، نو بیا به هغه یتیم له زکات نه ورکوي. دغه شان زمونږ په معاشره کې مشهوره دا ده وایي کونډو له زکات ورکوي. نو ګوره کله کله به په دې کونډې باندې په خپله زکات وي، ځکه د هغې سره به دومره مال موجود وي چې 4 لک روپو ته مثلا رسېږي. نو بیا به ګوره کونډې له زکات نه ورکوي، زکات پې نه کېږي، بلکې دا کونډه به رالګي او د خپل مال نه بیا زکات ورکوي. نو ځکه دلته الله تعالی فرمایل چې والیتاما یتیمانان، والمساکین او مسکینان. مسکین چاته ویل کېږي؟ مسکین هغه چاته ویل کېږي چې د هغه سره د یو ټیم روټۍ ورسره شته خو د ماښام لا پته نه لګي، دې ته ویل کېږي مسکین. او فقیر هغه چاته ویل کېږي چې من لا شیء له، چې اوس خو سره هم نشته د ماښام بیخي پته نه لګي، دې ته فقیر ویل کېږي. نو دلته الله تعالی فرمایل چې والمساکین په مسکینانو باندې بلګوي. ا دې وجنه دا پېښور چې کم خلک دي چې دا غوي کار بده، نو هغوی له ټیک شو چې کله الله په نوم باندې وغوښتل نو د خپل وس مطابق ولا ورکه، خو نور د دوی سره ډیره ښېګړه نه ده پکار. ډیره ښېګړه د خپل علاقې د خلکو سره پکار ده، د خپل چم گاوند د خلکو سره پکار ده، او هغه خلک چې تا ته پته لګي چې هغه حقیقت کې مستحق دي. ځکه ډېر خلک داسې چې د هغوی سره دنیا مالي، خو د هغوی پیشه داسې جوړه شوي، د هغوی د طبیعت داسې جوړ شوی چې هغوی سوال نه یې کړی او هغوی د چا نه بوت نه یې کړی او د چا نه اغستل نه یې کړی، په هغه باندې ورځ نه تېرېږي. نو داسې خلک نه، ته به لټې چې داسې خلک چې هغه مستحق دي نو په هغوی به مال لګې. نو والمساکین په مسکینانو باندې، وابن السبیل او مسافر. وما تفعلوا من خیر، الله تعالی فرمایي چې که تاسو لږ نیکي هم کوئ که نه نو فإن الله به علیم، الله ته د هغې علم دی. معمولي غونته نیکي، دې وجې نه یو حدیث شریف کې راغلی دی چې لا تحقرن من المعروف شیئا، د نیکۍ معمولي غونته کې شیز معمولي مه ګڼئ، معمولي عمل معمولي مه ګڼئ. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې که چېرته کې ته د خپل لوښي نه چاله اوبه ورتوی کړي یو لپه، نو دا هم نیکي ده، دې ته سپک مه ګوره. دغه شان په لاره باندې ځي یو ضرري شیز دی، غنه ده، بوتل پروت دی او تا هغه لږ سیټ ته کو، کاڼی راولېدلی تا لږ سیټ ته کو، نو دا هم نیکي ده، الله تعالی به تعالی د دې اجر درکوي. تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایل چې ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق، چې د خپل ورور سره میلاو شي او دا تندی دې ورته اواز او مزیدار نیولی، دا هم نیکي ده. او نبی علیہ السلام فرمایل چې دا هم نیکي ده چې پنسي چې دي نو هغه پورته وساتي، دا هم یو نیکي ده. نو دلته الله تعالی فرمایل من خیر، چې معمولي غونته کې نیکي کې فإن الله به علیم، الله تعالی په هغې باندې علم والا دی. خو الله تعالی فرمایل ما انفقتم من خیر، چې تاسو کم خیر خرچ کوئ، نو د مال ته الله تعالی خیر وي. ولی؟ د هغې وجه دا مال ځکه خیر دی او غوره دی چې کم انسان ورکوونکی د مال دی نو دیم غوره دی. ځکه غوره دی چې په دنیا کې وتم الله تعالی بدله ورکوي، ځکه الله تعالی قانون دا دی. یو حدیث شریف کې راغلی دی چې روزانه 2 فرشتې راکوزیږي او د اسمان نو بیا اوازونه کوي چې اللهم آتی منفقا خلفا، چې الله تعالی کم خلق ستا په لار کې لګوي نو هغوی له د دې په ځای نوره ورکه، او اللهم آتی ممسکا تلفا، او چې کم خلق دا مال نه لګوي الله تعالی دا مال ولا برباد کړي. نو په دنیا کې هم چې کم انسان مال لګوي الله تعالی ولا په دنیا کې هم بدله ورکوي. او دویمه دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي السخي قریب من الله قریب من الناس بعید من النار، چې کم انسان سخی دی هغه الله ته نږدې دی او مخلوق ته نږدې دی، ځکه چې کم انسان بچا باندې مال لګوي، چاله 10 روپۍ ورکولی شي، اوبه چاله ورکولی شي، په چا ډوډۍ خوړلی شي، نو دا انسان د خلکو هم خوښي. نو قریب من الله قریب من الناس، خلکو ته هم نږدې دی او د الله هم خوښ دی.
او بعید من النار د جهنم نه لري دی. والبخیل او بخیل انسان چې دی بعید من الله د الله نم لري دی، بعید من الناس د خلق نم لري دی، ځکه چې چا سره روپۍ خګړه نشي کولی نو څه پکې. او قریب الی النار او دا جهنم ته نږدې دی. نو مال په دنیا کې لګول دا غوړه دی چې څوک یې ورکوي دیم غوړه دی په دنیا کې هم، او په آخرت کې به الله تعالی بدله ورکوي. او دا کم مال چې ورکول کېږي نو دام غوړه دی. د هغې وجه دا چې دا مال نه و نو انسان به څه لګولی وي. لکه زه اوس مثلا ډېر وایم چې د الله په لاره کې څه شی ولګوم، چې نشته نو څه ولګوم. نو د چا سره چې مال دی نو دا غوره شی دی، ځکه چې جومات پې جوړولی شي، مدرسه پې جوړولی شي، د غریب سره پې مدد کولی شي، نو مال ښه شی دی که نه. او دا چاله چې ورکوي نو د هغه په حق کې هم غوره دی، ځکه چې د هغه غریبي به ختمیږي، د هغه به چوله بلیږي، او به خپل بچو له رزق وړلی شي، نو مال ښه شی دی. نو ځکه الله تعالی وفرمیل من خیر چې کوم مال تاسو ورکوئ وللوالدین د مور پلار دپاره، والاقربین او د رشته دارانو دپاره. خو دلته کې الله تعالی مور پلار مخکې ذکر کړه. د دې مطلب دا دی چې هغه مور پلار چې هغه په خپله باندې ګټه نشي کولی نو بیا اول مور پلار مخکې دي. او که چېرته کې کوم مور پلار په خپله باندې ګټه کولی شي، مثلا پلار دی هغه تجارت کولی شي، مور ده د هغه ټوپۍ کولی شي، بل څه کولی شي، نو بیا بیبي مخکې ده. ځکه حدیث شریف کې راغلی دی چې یو صحابي نبی علیه السلام ته ووایي وایي زما سره یو درهم دی. نبی علیه السلام ورته په خپل ځان یې ولګوه که نه، وایي که بل را سره یي. نبی علیه السلام ورته خپل وړوله او خپلو بچو له پسې ویسه، وایي که بل درهم را سره یي. نبی علیه السلام ورته بیا مور پلار له ورکه، وایي که بل را سره یي، وایي بیا د الله په لاره کې ولګوه. دینه دا خبره معلومیږي چې ګوره انسان د خپل ضروریات پوره کوي. د هغې لکه ډېر خلک داسې وایي ما چې دی نو کورم خرڅ کړه، غوام خرڅ کړه، او زه چې دی د الله په لاره کې ولګوه. دا خبره غلطه ده. د هغې وجه دا ده چې زموږ ایمان هغومره نه دی. ابوبکر صدیق صاحب په شانتې ایمان زموږ نه دی چې موږ ټول هر څه خیرات کوو، موږ چې الله تعالی مهربانه دی. نه نه، په دې زمانه کې دا ده انسان خپل ځان ته ولې وګوري، خپل بچو ته وګوري، خپل رشته دارانو ته وګوري. نو که د هغې نه سیوا د سره وي بیا د الله په لاره کې ولګوه. نو دلته الله تعالی ځکه وفرمیل چې فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، او تاسو چې کومه نیکي کوئ فإن الله به علیم، الله تعالی په هغې باندې علم والا دی. یسألونک تپوس کوي ستانه ماذا ينفقون چې څه خرج کی. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام ما انفقتم څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مال نه، فللوالدین د مور پلار دپاره، والاقربین او د رشته دارانو دپاره، والیتاما او د یتیمانانو دپاره، والمساکین او د مسکینانو دپاره، وابن السبیل او مسافرو دپاره، وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو کوئ من خیر معمولی نیکی، فإن الله بشک الله تعالی به علیم په هغې باندې علم ولده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ولا يملكها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين.